بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدقت يا رب العالمين. مخکې سورت تیر شو، سورة الفتح، او دا غینه مخکې سورت محمد تیر شو، اوس ورپسې سورت الحجرات دی. نو دې خپلو کې یو عظیم ربط دی، یو خاص ربط دی، یو خاص تعلق دی. مخکې سورت کې سورت الفتح یا فتحه کې چې دی 12-14 آیات کې حکم د قتال ذکر دا په دې کې چې د باغیانو سره د جنگ ذکر دی. او مخکې صورت کې شرافت عظیمه، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم عظیم شرافت او چتواله حاصل د هغې ذکر. او په دې صورت مبارکه کې ذکر د آداب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. تکشان مخکې صورت کې غالب مضمون چې هغه جهاد، او په دې صورت کې بیا چې نو د هغې مطلب دا شو چې اصلاح عالم. او په دې صورت کې چې دی د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو حقوق ذکر دی، یعنی اصلاح د نفس ده. د مسلمانانو څه حقوق دي، انسانانو څه حقوق دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حقوق دي. دا صورت چې د دې نه مخکې 115 صورتونه را نازل شوي، دا په مدینه منوره کې را نازل شوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا تقدموا، تاسو مړواندې کیږئ، بین یدی الله، د الله رب العزت نه، یعنی تاسو مړواندې کیږئ د حکم د الله رب العزت نه، ورسوله، او د رسول د الله رب العزت نه، چې د الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم درله څه وایي او څه طریقه در مخکې کړي، نو د هغې نه اخوا دېخوا مه ګرځئ. دکه شان الله جل جلاله چېرته کوم حکم ولګوي نو هغې نه اخوا مه ځئ. دې ته ویلی شي توقیر الله. دا ړومبنی ادب دی. ړومبنی ادب دا دی چې وایي تاسو به د الله رب العزت حکم به د هر څه نه مخکې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم به د هر څه نه مخکې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به د هر څه نه مخکې وي. چې کوم ځای د الله او د پیغمبر خبره راشي، هلته بیا مور او پلار، باطل خدایان، هلته به چې دی نو خپل خپلوان، رونه بایګان، هلته به چې دی د قبیلې مشر، د قام مشر، د ملک مشر وغیره، دا هر څیز به غوره دی. هلته به صرف یو الله رالی او د هغه ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به رالی. نو هر څه وروستو دی او حکم د الله وړاندې دی، بیا د حکم د محمد صلی الله علیه وسلم د عام مخلوق نه وړاندې دی. نو دې وجې الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله. ویریږئ د الله تعالی نه. دا دویم نمبر حکم شو. تاسو تقوا اختیار کړئ، د الله نه ویریږئ. او د دې وجې غنیة الطالبین کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې د ټولو نه ښه تقوا چې ده هغه دې آیات دی، یعنی تعریف یې دې ښه کړی چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم. نو الله رب العزت حکم کوي تاسو ته په عدل او په انصاف سره، خپلوانو سره د ښه سلوک حکم درته کوي. دکه شان چې دی د فحش او د ګناهونو د کارونه منع کوي. نو یو ګناه د ډاریک په ډاریکه، او یو دغه ګناه طرف ته تګ په کومو لارو دی، نو د هغې نه الله رب العزت تاسو منع کوي. الله هم دې ته بچ کړي. نو د دې ځای وجې فرمایي چې واتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه. ان الله، یقینا الله رب العزت سمیع اورېدونکی دی، علیم علم والا دی. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا ترفعوا اصواتکم، تاسو مه اوچتوئ اوازونه خپل. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا ترفعوا اصواتکم، تاسو مه اوچتوئ اوازونه خپله فوق صوت النبی، د پاسه د آواز د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولا تجهر، او جهر مکوي، تیزی مکوي، پزوره له، ای پزور زورتیا مکوي، تیزواله مکوي له دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بالقول په وینا کې، که جهر بعضکم لبعض،
دا پشان د جهر د بعضو سره ان تحبط اعمالکم دنی حبت بشي اعمال سازو تباہ برباد بشي وانتم لا تشعرون تاسو پوی هم نه. نو الله رب العزت فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، تاسو خپل اوازونه په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې موچتوي ولا تجهروا له بالقول، او داسې خبرې مکوي څنګه چې عام انسانان یو بل سره تیزی خبرې کوي داسې مکوي، ځکه غزان له شخصیت دی. بعد از هدا وزرګتوی قصه مختصر د دې وجه دا د دې صورت شان نزول په دې متعلق داسې راځي چې سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، یعنی فعربو کې یو قبیله و بنو تمیم به ورته، دغه بنو تمیم سردار یعنی دی د خپل سردار انتخاب کو چې ځان له مشر څوک جوړ کو. نو دوه صحابه پکې لوی اقرع بن حابس رضی الله تعالی، یو دی قعقاع بن معبد رضی الله تعالی عنہ، یو څه کسان وی چې دی به مشر شي، نور وی چې دی به مشر شي. نو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم له فیصله راوړه چې سب ته فیصله وکړه. عمر ابوبکر سیوی سے په دیو کې دا د نخي داخلي علامې دي خیس خسړې عمر سے بل یادو پدې کې اوازونه اوچت شنو، چې اوازونه څنګه اوچت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په आवाज وینو الله حکم رو لګي یا ایه الذین آمنو، ملکه د ایمان سرټیفیکیټ یې مخ کې ورکړه د دې وجه ګستاهی بنګه د صحابه متعلق نه دی وجه یا ایه الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ټیک ده چې تاسو د نازو نیاز خبرې دي، تاسو یو بل سره تعلق مضبوط دي او تاسو د سپکوالی په نیت نه کوي، خو لیکن خپل आवाज به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نه اوچتوي او داسې خبرې به نه کوي لکه څنګه چې نور کسان تیزې خبرې کوي. د دې وجې امام مالک رحمه الله چې دی په مسجد نبوي کې دوه کسان چې دی خپلو کې تیزې خبرې کولې، امام مالک رحمه الله ورته فرمایي وی تاسو چې دی سوال کوي تاسو تکلیف ورکوي خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، څنګه چې په زندګۍ کې د هغې ادب ملحوظ خاطرو لکه شان فست رحلت نه هم د هغې د ادب چې دی مکه شان برقرار دی. که دې کې ذره برابر کمی راغی کوتاهي پکې راغی دا انسان کافر دی. بل الله فرمای ولا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، خپل اوازونه موچته. ګوره عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي د بعض خلکو اواز تیزی د بعضو په مزه چې اسم خبره کوي نو تیز کې. د عمر سے متعلق راځي چې د اواز کې ډیر زیات روب او ډیر زیات تیز اواز دی. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د آیات مبارکه را نازل شو د دینه پس وته دومره په مزه خبره کو، یعنی هغه ادب پکې دومره زیاتو چې دومره په مزه خبره به کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تدریجله یا کم یا زیات به تاسو کو چې عمر تاسو وي ما خو نه لري. دکه شان زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه متعلق راځي چې کله ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ چې کله د آیات مبارکه را نازل شونه هغه کور کې کیناستم، هغه گاونډي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې هغه ثابت بن قیس ناراضي تعالی سم معلومات شته چې ولې ناراضي، بیمار دی ورته سه بیمار خو نه دی نو راته معلومات شته خو چې ولې ناراضي دا پته راته نشته. معلومات یو کو ورغه نو الله وی چې ګوره دا آیات را نازل شو زما आवाज خو ډیر تیز دی، اسنه چې ان تحبط اعمالکم چې الله رب العزت چرته زما اعمال باطل نه کی و انتم لا تشعرون، الله وی تاسو به شعور نه لري وی باندې. نو هغه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې به ذات خود راغی هغه ورلوی نه انت رجل من اهل الجنه، ته خو د جنت والو نه، ته خو زما داسې ملګری داسې شاګرد داسې صحابي داسې مرید چې ته د جنت والو نه یې، ته دغه خلکو کې نه. نو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، د دې وجه علما لیکي چې دغه ادب پس د وفات نه هم برقرار دی. دکه شاندا بیا دغه ادب دا په ټول امت باندې تقسیم دی. نو چې د چا یعنی څه قسمه واسطه د چا سر راځي د یو عالم نه سبق و یا دغه شاګرد شي نو دغه ادب به دی دغه استاد هم برقرار ساتي. د دې وجه دا امام ابو حنیفه رحمه الله بارک راضی چې هغه به کټ کې سملاسو د خپې به
یو طرف ته وي. بیا چې دته کله معلومه شوه چې دغې طرف ته خو زما د استاذ کور دی، نو هغې نه پس پې هغې طرف ته خپې هم نه کولې. د دې وجې الله رب العزت عظیمه مرتبه ورکړې. دقه شان د استاذ د امام ابو حنیفه صاحب عطا بن ابي رباح رحمه الله تعالی رحمتا واسعه، د عطا بن ابي رباح رحمه الله متعلق راځي چې د اجازت نه بغیر امام صاحب صرف په خپله یعنې خلکو مجبوره کړه څه مسایلو ته تپوس کو درس یې شروع کړ. چې درس یې شروع کړ چې کله هغه ته معلومات شو، هغه څه شاګردان راولېږل، هغې ته تپوسونه وکړو، ده ته پته ولګي چې او د استاد نه خو مې اجازت نه دی راغوښتی او درس مې شروع کړ. د دې وجې بیا درس یې غونډ بند کړ. دقه شان نور د علماو مختلفې خبرې دي پې. نو آداب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم متعلق وو هغه وروستو د هغه د ورثاو سره یا په دې امت کې برقرار وي. حتی علماو لیکلي دي چې د استاد ځای باندې به چې کله هغه موجود هم نه شاګرد به نه کیني. دقه شان چې دی نور ډېرې خبرې دي. الله رب العزت تعالی توفیق راکړي. نو الله فرمایي لا ترفعوا اصواتکم، تاسو مه اوچتوئ اوازونه خپل فوق صوت النبی، د فاسد आवाज د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او جهر مکوي ولا تجهروا له بالقول، تیزی مکوي په تیزه خبره مکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، لکه څنګه چې کا جهر بعضکم لبعض، لکه څنګه چې تاسو د یو بل سره خبره کوي. ان تحبط اعمالکم، ورنه تاسو عمل به خراب شي، تباه بشي. وانتم لا تشعرون، تاسو شعور هم نوي. الله فرمای ان الذين یقینا هغه کسان یغضون چې دې څه کوي دی आवाज ښکته ساتي. اوس د دې بځای چې کوم आवाज خلک ادب او احترام کوي چې خپل आवाज یې ښکته کړه، یغضون چې ښکته کړه اصواتم आवाज خپل عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، مخې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. اولئک الذین، دا هغه کسان دي امتحان الله چې الله خالص کړی دي قلوبهم، زړونه دي انتخاب کړی دی الله رب العزت د دې د زړونو د خپل علم دپاره، د معرفت دپاره، د خپل حاس فضل دپاره. الله رب العزت فرمایي چې کوم کسانو ادب او احترام وکړو، کم کسانو خپل आवाज د ادب او احترام د وجې د محبوب صلی الله علیه وسلم د आवाज نه ښکته کړو، نو الله رب العزت د دې د زړونو انتخاب کړی، د دې زړونه خالص کړي دي. امام بخاري صاحب ترجمه کوي چې زړونه ولله خالص کړي دي. للتقوا، د تقوا دپاره، د لهم د دوی دپاره مغفرتون بخښنه ده، و اجر عظیم، و لوی اجر دی. ان الذین یقینا هغه کسان ینادونک چې آواز کوي تا ته من وراء الحجرات، بهر د کمرې نه. هلکه د ور نه بهر نو سادهګان خلکو د مدینې منورې د مسجد نبوي سره جوختې کمرې وي، او دغه کمرو کې به یعنی صحابیات چې دی تشریف فرما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات، و دغه شان نږدې ورسره صحابه نورې کمرې وي. نو دی برال باندچیانو چون کې نږدې صحابو ته پته او د ادب خو دي سادهګانو پته ورته، نو د هغې نه بار بیا آوازونه کول. الله رب العزت فرمایي چې نه، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د استاد او د پیر او د خپل آقا او د مولا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې आवाज وکړي، داسې ادب او احترام وکړي چې دی کور تشریف فرمای، نو आवाज ولا مور کوي. اسې به هم راوځي د دین مسایل ورسره ټول تړلي، نو आवाज مور کوي، تاسو انتظار وکړئ. ان الذین یقینا هغه کسان ینادونک چې आवाज کوي تا ته من وراء الحجرات، شاته د من وراء الحجرات، بهر د کمرونه اکثر د دوی لا یعقلون، دا نه پوهېږي. ولو انهم او که چېرته دوی صبر کړي حتی تخرج الیهم، تر دې چې ته راوتې وي دوی ته، لکان خیرا لهم، نو دا غوره وي، دا غوره و د دوی دپاره چې اوازونه یې کول، د دې به دې انتظار کړی. والله یقینا الله تعالی غفور رحیم، بهانه کوونکي او رحم کوونکي دی. د دې وجې په نن سبا دور کې به دغه آدابو کې خیال ساتلی شي. مقتدی به د امام خیال ساتي، لکه شان شاګرد به د استاد خیال ساتي، لکه شان مرید به د پیر خیال ساتي، کشر به د مشر خیال ساتي. نو که چېرته داسې وي چې هغه اودس وچي او دې ورته وایي چې هلکه مسله راته بیان کړه، نو دا بې ادبي د الله هم دغه نه وساتي.